साकिब ما ته کیمستري بل ویډیو جوړوم زه د لیکچر د پارت ما بیسیک درو شو او لیکچر ما اول در کو دانه هغه 7 8 9 پیجز باندې او 10 پیجز باندې ونه او 10 پیج اوس نن ما ته جوړ کو 10 11 نن 11 د 12 د 13 پیج د 14 پیج نه د کدي ټوټل ریاکشنز مطلب ته یو دانه سم زده کې یو فارموله خالی سم زده کې سر په اخلاص کې نو هغه ریاکشن به ته مطلب ریاکشن کې درې شان راځي نه زه به دا درشم اوس ټیک سو مطلب دا پارت 3 ده یو ویډیو ما جوړ کړل ما هغه مو ګوره دا دوه مو پارت جوړ هغه تاو کتل د دریم پارت د دریم کیمستري باره کې تاول چپټر سی نه هغه سټډي کې 11 نمبر پیج باندې 12 نمبر پیج باندې 13 نمبر پیج باندې 14 نمبر باندې کوم ریاکشنز دي هغه ما تعال کو ریاکشنز بيخي ډیر دي مطلب بيخي ډیر هم نه دي مطلب هر فارموله باندې درې ریاکشنز دي نو ما ته زه خالی یو ریاکشن درکوم نو هر فارموله ته خالی اگې پیچھے سره هغه ته جواب راځي ټیک سو نو کار کنه را لې سول کو سری نو کوم څه دي مطلب دا کیمستري کې دي دا یونټ 1 کې درې بیسیک فارمولې دي دا فارموله دي او دوه فارمولې نور دي نه پنځه فارمولې به تاسو دکای مطلب اول ور به دا ونه دا پر ډرایور دا درې فارمولې به تاسو دکای ټیک څه کیمستري کې دا درې فارمولې تاسو هم زده کړئ ان شاء الله تقریبا دا یونټ 1 څخه دا غته نیمه کور کړی دا رنګ یو بوله ټیک څه نو مطلب ما ته مول وای مول مطلب چې شته ولا غته سر خلاص په 1 مول کې سو پارټیکل هغه هم تاسو خلاص ټیک سو مول بسنګ را با سم هغه تاسو خلاص ولر به اټامیک ماس یونټ به معلومه پروټون او نیوټرون نمبر به سره پلس کوم هغه ته اټامیک ماس یې نه یا مالیکولر ماس او به هغه ګرام کې چې هغه مولر ماس هغه مولر ماس برابر دی یو مول برابر دی ټیک سو دا ته ویل ما ټیک سو اوس ما ته معلومه مطلب فارموله نمبر 3 دا درې فارمولې دي درې فارمولې اوله فارموله چې دا هغه مول باره کې د مول څنګه معلومه دویمه فارموله د هغه مول باره کې د مول څنګه معلومه دریمه فارموله هم دی هغه مولر ما والیم باره کې د گیسز باره کې دی ویني والیم سره لین والیم هود گیسز دی ویني نو اول مول فارموله چې دا مطلب مول ویني ګیون ماس به تر درکړی ماس چې شي دی ویني ګیون ماس مطلب ماس به تر زیاده تر په ګرام کې به درکړی ویني ماس چې درکړی کیمستري کې ګرام کې ټیک ګرام کې کله کیلوګرام کې هم درکړی کې کیلوګرام کې درکړی به ته چیز کې چینج ګرام کې به چینج صحیح سو او دا هم سر خلاصه مطلب 1 kg کې 100 ګرام دی 1 kg کې دا کې چشته کې کیلو ته کیلو مطلب 1000 نو 1000 ګرام ټیک سو نو دا دینه دلته ولیکل سو مطلب 1 kg کې 100 ګرام دی 1000 ګرام دی ویني یو ماس مشت کیمستري ماس ویني ګیون ماس مته ته فارمولا کې به درکړی ټیک سو ګیون ماس مته ته فارمولا کې درکړی ټیک سو او بل مولر ماس په تل کیمیکل فارموله ته وګورئ هغه چې به معلومه کې ټیک سو ګیون ماس په چې درکړی ته میکسیمم ګرام کې به درکړی ته او کم سه لاب په کیلوګرام کې کله په کیلوګرام کې درکړو کیلوګرام کې درکړته به چیز چینج ګرام کې به چینج ټیک سو نو دا خبره ده مطلب کیمستري کې کته ریاکشن کوي مطلب کیمستري کې میتھمیټکس ده یونټ 1 کې ست خاص کر مطلب ته کوشش کوي چې هر شای څه درکړی نه ته کوشش کوي چې مول ته راولې مول کې چینج کې مول کې ستا چینج کو به ته مخته پروسس سم په کولای شي نه که فارمولا مطلب یو غټ ریاکشن یو غټ کیمیکل فارمولا یا غټ میتھمیټکس نو ته کوشش کوي هر شای همیشه مول ته چینج کې بیا به ته مخته درکې زبس په کوم ټیک سو مطلب ما ته اکثر شو کړي ول درې فارمولې دي درې فارمولې په یونټ 1 کې دي ټیک سو دا بیسیک فارمولې دي دا ستاسو ځکه نو مختص کم دوه درې نور فارمولې راځي هغه به تام آسان ازدا سي ټیک سو نو اوله فارمولا چې د مول به تشکیل معلومه دویمه فارمولا ته مول تشکیل معلومه مول بارک تاسو خلاص الریډي او دریمه فارمولا ستاسو بیا مولر والیم به معلومه ټیک سو هغه ګیسز د فار د ټیک سو نو یو دوه درې فارمولې سولې نو اوله فارمولا چې برابر ده اوله فارمولا د مطلب ګیون ماس او مولر ماس ویني ګیون ماس نیومریټر کې مولر ماس به چیز کې په ډینومینیټر کې نو کله به ته اکثر مول پوښتې ویني کله مول معلومه نو ته به دا چم کې مول به دی خو ته ویل کې ګیون ماس او مولر ماس به ډیوایډ کې ګیون ماس به ته چیز کې درکړی ته به ګرام کې درکړی کې ګرام کې نو درکړی به کله کیلوګرام کې درکړی نو کیلوګرام کې درکړی ته به کوشش کوي چې ګرام ته چینج کې ټیک سو یو خبره ټیک سو او بل مولر ماس دی ویني مولر ماس چیرته ته معلومیږي مولر ماس ول فارموله ته معلومه مثال کے طور پر کله H2O سے تا درکړی دی نه د اټامیک ماس یونټ سو د 18 AMU ده ډایرکټ لیکم نو دا مولر ماس د 18 ګرام ده نو دا رنګ فارموله به درکړی دا شی 2 ګرام کې ده نو کم شی د 18 ده مطلب واټر ده نو ټیک دا فارمولا ماس ده
ټیک شو. او دا به تقریبا د 36 ګرام اوبه راواخیستلې او نو د 100 مول دی، نو ته به دې 36 بالا ویل کې او واټر د مولر ماس په تراو باسه فارمولې دی نه دوه هایدروجن دي، نو دوه به ویل کې اکسیجن سو دی 16 دی، دا سو 18 ام یو راسي. نو مولر ماس کې ته چینج نو 18 مصر به ته 40 ګرام ویل کې، نو بالا به 36 ګرام سي، نه به 36 ګرام سي. ٹھیک سو. نو مولر من خالی تیار دا فارموله رټا کا بالکل مول ستا در کو गिवन मास मोलर मास में डिवाइड के बल फार्मूला دا ده نه بیا د بارک مته ریاکشن سول کو تا بسر په خلاص نو ال سر خلاص کنه سیمات مولر ماس را کړی ده مول ما تر کړی ده د چې معلومه गिवन मास مطلب مول ز معلومه مته به गिवन मास در کړی مولر मास به در کړی. ٹھیک سو. د دوستر سره هغه وکړه ډیوایډ سه کې سره ته مول راځي. ٹھیک سو. نو गिवन मास په ګرام کې در کړی ل کیلوګرام کې در کړی کیلوګرام ته چینج ګرام کې او مولر मास په تل فارموله جراو باسه یو کمپاوند فارموله جبه تراو باسه. ٹھیک سو. او دواړه به ګرام کې ویني مولر मास همیشه چیز راځي ګرام کې راځي. ٹھیک سو. نو لزه کوم गिवन मास به چیز کرا کړی مرته ګرام کې به را کړی کې ګرام کې نه را کړی کیلوګرام کې را کړی به مرته کیلوګرام کې به چینجو. ٹھیک سو. मतलब केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट की हमेशा बता कोशिश को सर शेप ग्राम के दरकड़ी तिब ग्राम की बेदर कड़ी. ठीक सो. कि किलोग्राम के दरकड़ी तिब चेक सके किलोग्राम की बेचेंज ग्राम की वाली चेंज वाली मोलर मासा सब ग्राम की दा. नो अगर ऊपर वाली क्वांटिटी ग्राम है तो नीचे वाली क्वांटिटी भी ग्राम में होनी चाहिए. ठीक सो. नो कम से गिवन मास ग्राम दा नो मोलर मास शायद अगर ग्राम दे. ठीक सो. नो सिंपल यो फार्मूला دا ځکه مول از اکوال ټو गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. نو کې مول د جوغشتي ته مول داس ویل کې गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ویل کې मोलर मास د جوغشتي وینه मोलर मास. ٹھیک سو. به وته فارمولا شفت کینه मोलर मास بده خطر وړي مول بده خطر راوړي کې ته गिवन मास جوغشتي به ته मोलर मास دی خطر بوز دی له مول سره ملټیپلای کې ته गिवन मास راځي نه. ا فارمولا بنته خبر فارمولا بز څنګه دوری دی کوم مطلب درې شان دی درو شان به ته دوه شان درکړي دي یو شی به ته معلومه پښکی. ٹھیک سو. نو اوله فارمولا دا کا دا ټوله امپورټنت فارمولا ده ماسټر په واس. ٹھیک سو. دویمه فارمولا دا ده مطلب پارټیکلز نمبر به درکړي مطلب یو هایدروجن اټم د دوه هایدروجن اټم د درې هایدروجن اټم دی یا یو هایدروجن مالیکول د دوه هایدروجن مالیکول د پنځه هایدروجن مالیکول د کروڑا هایدروجن مالیکول دی نه نو هغه ته 10 پاور کې به درکړي 10 پاور 4 یا 10 پاور 5 نو اټمز مالیکول نمبر خو ډیر نو ځکه 1 2 او درلکه پر خو حساب کتاب نه کې دوی بيخي زیات درکړي نه نو 40 به درکړي نه دا رنګه پاور کې به درکړي همیشه نمبر ولی اټمز خو ډیر نو. ٹھیک سو. نو هغه مطلب کې ته مو نمبر درکړی دی نمبر کې به څنګه مول معلومه کې ته د کمپاوند یا د مالیکول د اټمز نمبر ته درکړی دی د آینز نمبر ته درکړی دی نو به ته مول څنګه معلومه نو به ته نه بالاس کم دوی ته نمبر درکړی دی نه دونی سبسټانس نمبر اف پارټیکلز او په سبسټانس مطلب یو سبسټانس دونی پارټیکل مشترک دي او ته هغه سبسټانس مطلب ایوګیدرو نمبر ډیوایډ کې. ٹھیک سو. ایوګیدرو نمبر چی برابر 6.022 ملٹیپلائی 10⁻23 मतलब मोल कता मालूम कम केस को दी ता सब्सटेंस नंबर दरकड़ई ना नो सब्सटेंस नंबर बता सब्सटेंस नंबर बाला वेली के मतलब 400 नंबर है ना अगर भी वेली के लैंड भी डिवाइड के चीज बांधी एवगेद्रो नंबर बांध भी डिवाइड के दा चीज बांध डिवाइड के दा साइंटिफिक कैलकुलेटर बांध के है. ठीक सो. दगासिम कीज लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर ही मतलब या डेर इजी हुए. ठीक सो. कोशिश वकस पखपल सोल्व किए. ठीक सो. नो दोयम फार्मूला چې د مول برابر نمبر اف پارټیکلز اف سبسټانس ډیوایډډ بای وګیدرو نمبر نو دا کې هم دغه کې مول د پارټیکل او درکړی وي ته پارټیکل په وګیدرو نمبر ډیوایډ کړه مول راشي کې پارټیکل د جوغشت یو مول درکړی وګیدرو نمبر ته معلوم د الریډي کانسټنټ ده نو وګیدرو نمبر ته مول سره ډیوایډ کړه ته نمبر اف پارټیکلز راشي. صحیح سو. دا هم ضروری ده. او درېمه فارمولا دا مطلب هغه مولر والیم ده مولر والیم. ٹھیک سو. مولر والیم همیشه مطلب والیم هم د ګیس معلومه. ٹھیک سو. ګیس والیم هنو ګیس ته نه دغه والیم سولیډ هم راځي لیکویډ هم راځي ګیس هم راځي لیکن کیمستري کې کوم دا فارمولا سپیشل فارمولا دغه اکثر ګیسز د پاره. ٹھیک سو. نو ته مولر والیم چشته مطلب یو مولز ته یو ګیس راواخلې ک نایټروجن یو مول راواخلې ک د کاربن ډای اکساید یو مول راواخلې ک در ګیس ته یو مول راواخلې هغه به سون نسی هغه سپیسیفیک والیم نسی هغه سپیسیفیک والیم سو 22.414 dm3 کیوب والا. ٹھیک سو. تا پرون ویلی دي. نو مولر والیم به تسمال مې مولر والیم مثال کې ته مولر والیم نه د معلوم. ٹھیک سو. د دو مول ته نه درو مول ته نه معلوم ته څنګه معلومه دی به درکړي موالیم او ګیس به درکړي. ٹھیک سو. او ته چې مولز اف ګیس.
ٹھیک شو. والیم اف ګیس به تا درکړي ته به مولز اور مولز اف ګیس به تا درکړي مطلب دغه والیم د ګیس او دغه مولز د ګیس نو مولر والیم چې شي ده ټیک ته به دا معلومه نو ویني مولز خو سر د خلاص مور دارنګ ویني مول دغته ویني دارنګ به ته معلوم کړي ټیک نو دا درې ځکه مطلب مولر والیم به درکړي دا مولر والیم د جوړښت به ته والیم اف ګیس او مولز اف ګیس به ته درکړي دا دوه شامل ته درکړي او ته به دا معلوم کې دغه نه درکړي والیم اف ګیس ته جوړښت نو بیا به ته مول دی خو ته راوړي ټیک شو. نو دا درې فارمولې په یو سم جی باندې ولیکه ستې ډیلی بیسس باندې سټډي کوي زده دي سین ټیک شو او کوشش کوو چې څون ډېر نومریکل په لیکي نه زه ته به سوالونه هم درکوم نومریکل هغه د بوک وال درکوم ټیک شو نو هغه بیا ته سولو کې ټیک شو. اوس دغه د مطلب ماته اول نومریکل ده نه اول نومریکل پیج نمبر 11 باندې به هغه د دغه فارمولې سره اول فارمولې سره ټیچ دی نه اول فارمولا ته مشکل لګای مې به ته معلومه نو ته به اول لیکي مطلب سماته راکړی چې دی ګیون ته چې درکړي دي نه ګیون کوانټیټیز نو ته به یونټ خامخا وسه لیکي او مینی مولز ویني مولز جوړتن او مینی مولز ویني مولز ته چې غوښته دي مولز نه د معلوم مثال کے طور پر نه او 20 ګرام ته ګیون ما سو ده how many moles are present in 20 gram of sodium hydroxide मतलब sodium hydroxide 20 gram माते राकड़े जब तक 100 moles राजी given mass सो दा given mass 20 gram में राकड़े दी ने ग्राम के राकड़े दा हमेशा अब अच्छा दा molar mass चाहिए दा molar mass मतलब फार्मूले मालूम होगा अब compound चाहिए दा मतलब molecule चाहिए दा molecule NaOH दा ठीक सो और molar mass बच रहा है इसी دا NaOH به معلوم کوم NaOH Na23 ده نه پیریډک ټیبل کې تو ګور اټامیک ماس 23 ده دا 16 ده دا هایدروجن 1 ده ٹھیک سو دا سره پلس کې 23 اور دا 24 سو دا 40 را لې نه ته پلس کې پخپل نو AMU را لې نه دا اټامیک سوري مالیکول فارمولا یونټ ده نه مطلب مالیکول ته بوله فلحال نه فارمولا ته کیږي نه मतलब कम शायद से आयन जोड़ी जगह तब हमर मॉलिक्यूल नहीं जगह तमर फार्मूला यूनिट आई ठीक ठीक मैंने دا تک سفر د سر مخه بس بدین دا مت سوډیم هایدروکساید اکړه د مالیکول د سوډیم دغه جلا د اکسیجن جلا ماس د هایدروجن جلا دا سره پلس کول ویني د یو کمپاوند نو ټول یو وزن وی نو 40 mU رالی 40 mU څه ده مالیکولر ویټ ده ٹھیک سو مالیکولر ویٹ د مالیکولر ویٹ به مولر ویٹ کی چینج کوو 40 ګرام به ولیکم سر ٹھیک سو ګرام نو مولر ماس څه ده 40 ګرام د چیش مولر ماس NaOH ٹھیک سو نو اوس به ته فارمولا یوز کې فارمولا به ته ولیکې د مول فارمولا څه ده دا زنګ ډایرکټ زه سو مول از ایکوال ټو ګیون ماس او مولر ماس गिवन मास सर सो गिवन मास 20 हो कनो दुई दरकड़े दे 20 और मोलर मास ओपन है OH कम कंपाउंड से दरकड़े दागा मोलर मास बता मालूम के ठीक सो सॉरी मा वो भी लिखो 40 भी लिखा ना मैंने 20 और 40 से रखा 0 से कट जाएगा और ये 1 रह ये नीचे 2 रह जाएगा ना तो ये क्या रहेगा है ना मिसाल के तौर बता रहा है 20 दा 40 दा دا دوه سره کاټ سول دلته 1 پاتې دلته 2 پاتې سو نو 1/2 وینه دا مولز رالل 1/2 څه یې نیمای هاف 0.5 هم ورته یې سینه کدا دین د دانګ ډیوایډ کې 1 دین نکشي د 2 دی بند راو باسه نو دلته پوینټ ولګه دلته 10 ولګه 5 ولګه ټیک دلته آنسر چلی 0.5 مولز मतलब ځای او مینی مولز مطلب 20 ग्राम्स के मात्रा کړي NaOH कंपाउंड هغه کې 100 مولز دی هغه کې نیمای مولز دی نه 0.5 مول دا سم نه دراغله خیر زبې هغه دا رنګ کم نه دا رنګ ټیک سره خلاص مول از ایکوال ټو गिवन मास अपॉन मोलर मास बेनो 20 सर 40 ता डिवाइड को नो चराली 1/2 राली 1/2 ता चीज 0.5 मोल्स के राली ठीक सो नो दादा रंग वो गोरा टोटल तस्वीर दा रंग दा
بل نیومریکل هم دغه فارموله باره کې دی ویني اوله فارموله سمشته ویلې ولا نه هغه فارموله باره کې ده لیکن مطلب اوس فارموله لیست چینج کړی ده مطلب اوله مطلب موږ مول معلومه اوس به ګیون ماس معلومه و ټیک سو نو د لیکلي کوېسچن چې لیکل کیلکولیټ ماس اف 0.25 moles of H2SO4 مطلب د یی مطلب H2SO4 یو کمپاوند ده ټیک سو ماته مولز راکړي دي 0.25 moles of H2SO4 نو ماس ګیون ماس به سوی ٹھیک سو د یی مطلب ګیون مطلب نما فارموله چې ولا مولز ګیون ماس مطلب نه نیومریکل کې راکړی دی نو دغه ماس یې ویني ګیون ماس او مولر ماس ویني د یی مطلب ویني ماته چې راکړی دی ګیون شنه ماته چې راکړی دی ګیون کې ماته چې راکړی دی مولز راکړی دی مول سو دي 0.25 دی او کمپاوند مالیکول چې د کمپاوند چې ده H2SO4 نو کمپاوند ته مولر ماس را معلومولای شو نو مولر ماس څنګه H2SO4 ویل کنه دو हाइड्रोजन हो गई प्लस चार मतलब 4 ऑक्सीजन हो गई ना 4 मल्टीप्लाई के ऑक्सीजन सो 16 ده او سلفر سو ده سلفر 32 د ما خل زه ګورم کوم فرق به کنه دا تقریبا 16 4s are 24 4 or 2 4 on the 6 66 or 32 صحیح ده دیکھو نو دا چې ده ویني 4 हाइड्रोजन एटम دي نو 4 हाइड्रोजन एटम یو हाइड्रोजन एटम سو د ماس 16 ده نو 4 سره به ملټیپلای کړي نو 4 हाइड्रोजन یو اکسیجن एटम 16 ده بل اکسیجن एटम 16 بل اکسیجن 16 بل اکسیجن 16 نو سلور اکسیجن एटम دي نو ته ویني 4 ملټیپلای کړي 16 سره ٹھیک سو او سلفر سو د سلفر اس د 32 د ماس ٹھیک سو نو دا سور علی ته سره پلس کې 98 AMU را علی نه دا به ته چینج کی چیز کی مولر ماس کې 92 ګرام ډایرکټ ویل کی ٹھیک سو 92 ګرام نو دا چې د مولر ماس سو د H2SO4 98 ګرام ٹھیک سو اوس ماته چې را پاسونه ما سره مولم را علی او ماته مولر ماس هم را علی نو دوه شان سره معلومه د دریم شای معلومولای سو نو فارموله دی خو ته شیفت ک ګیون ماس دلته ویل ک ویني دا شی دی ته ولر دلته ملټیپلای کور سو دی خو څلور دلته ډیوایډ دی خو د ملټیپلای سي ګیون ماس ویل ک نو مول ملټیپلای مولر ماس مول ما سره سودا نیول 0.25 ول او ما سره مولر ماس سودا 98 ګرام ده ٹھیک سو او ګیون ماس ما سره سوی ګیون جی مطلب ماس ګیون ماس نو ماس به سورا سي ګیون ماس دستا ملټیپلای کې آنسر بتا سورا سي आंसर बता सर से 24.5 ग्राम वही मास द मास यूनिट छ द ग्राम द ठीक सुधारंगा तुम सर पाम नहीं मतलब आगा रचपट से ना नो दा H2SO4 दारंगा था एटॉमिक मास सॉरी मॉलिक्यूलर मास था मालूम को दा 98 AMU वेता मोलर मास 3 ग्राम د खाली उसर ویل کو ना نو تاسو دوه شان سره لته دریم شی معلومولای سو ٹھیک سو دا اوله فارموله ماته کمپلیټ کړل دویم فارموله باندې اوس ماته ځګیر سي سلی بعد دا کوېسچن نمبر 2 مطلب د دویم اولی فارموله سره لینک نو سکه به ماته اوس دویم فارموله استعمالو دویم فارموله مطلب پارټیکلز باره کې نه پارټیکلز ما تر کړی یا پارټیکلز لما چې پښتلی نو زه به کوم فارموله استعمالو من ټیک سو نو هغه به اوس دلته ګوره نه فارموله ورملې کوم مطلب اور سوال ته وګوره سوال ست ویلي کې هغه بعد سوال کم شانته ته درکړي دي هغه شان دلته ویلي کا ټوټل انفارمیشن سے مطلب تعالی دا سوال پیدا کو هغه انفارمیشن ټول دلته ویلي کا هغه د فارموله به سب زینک سوچ کوم فارموله به استعمالو مطلب غزه در شمس دا پارټیکل فارموله دا پارټیکل دا فارموله سو ایگزام کو وخت لزانه هغه کیس دا کوم فارموله به استعمالو ټیک سو نو ته سوال ریډ کا سکروز چسته سکروز مطلب دا غنیک سی نه غنی ټیبل شوګر دا شوګر سم استعمالو برا نو نه ټیبل شوګر دغه ورته مطلب د کور کې ټیبل والا پرته موږ استعمالو نو هغه د چې د پاره لابل چې د پاره ډاینینګ ټیبل د پاره نه نو دا سکروز ټیبل شوګر مرته دا کنټینز وینه دا چې کنټینز مطلب دا د مطلب کړي د مطلب ټیبل شوګر سو مالیکولز دي
3.76 ملټیپلای 10 ریز ټو د 24 ویني څونه ډیر مالیکول ویني 24 10 ریز ټو 24 10 همیشه به بالا غټ پاور وي ٹھیک سو مطلب ستا خالی 7 پاور ویلی کې مطلب تا 10 लाख مالیکول رالل نه لیکن ستا 24 ویلی کې دا بیخي زیات سول نو وینه مطلب کده دا وینه 3.76 ملټیپلای 10 ریز ټو پاور 24 خشت تکشی دی نه دونه خشت دا ټول دنیا بل خشتو ډاکې جای بنې سو کمره جوړ کې وسو کې بل جای د اسمانه پر ورسي چې دونه ډیره خشت بسي ته وینه د مالیکول موږ ګورو مالیکول خو نوړ کې نو هغه سون ډیر سره جمع سي هغه نه معلومیږي دغه نو سر اخلاص سکروز غنیک پیدا کیږي ټیبل شوګر هم ورته وایي سو ټیبل شوګر د ورته مطلب د خوراک ټیسټ بڑاو کوي موږ ټیبل باندې پرته موږ خوراک جنې ټیسټ جنې سمو او دا کنټینز وینه دا سو کنټینز سو مالیکول کنټینز 3.76 ملټیپلای 10 ریز ټو د پاور 24 دا مالیکولز دی نمبر نه مطلب نمبر راک پارټیکلز راک پارټیکل مطلب مالیکول یا آین یا اټم نو دا کینه پارټیکل چې د مالیکول ده او اوف وینه دا هم ته درکو نه فارمولا ته درکړه دا چې فارمولا سکروز فارمولا ده C12H22O11 ٹھیک سو نو what is the number of moles وینه what is the number of moles دلته سر خلاص کوي نه مولز تا چې مولز غوښتي دي ٹھیک سو دا به اوس لیکي ګیون ته چې درکړی ده شوګر مالیکول سکروز مالیکولز نمبر او سکروز مالیکول څه درکړي دي مالیکول سو دي 3.76 ملټیپلای 10 ریز ټو د پاور 24 ٹھیک سو او بل ته ویني فارمولا کمپاوند چې سکروز فارمولا چې سکروز کمپاوند C12H22O11 نو دا وته مولر ماس را باسه مولر ماس به څنګه را باسه دلته مولر ماس مثال کے طور پر زدل تر اسو کده غده ځکه زرا باسه نه نو C12 د H22 د O11 ده نه نو C دا نه C12 ده نو کاربن 12 اټمز دي نو کاربن مل سو سره ملټیپلای کوي کاربن اټامیک ماس هو د 12 ده نو نمبر هم سو اټم دي کاربن 12 دي ٹھیک سو نو دا به تاسو سو راسي 144 براسي یا سو راسي او 144 راسي 144 AMU رالی ٹھیک سو کاربن مته ګور کاربن ماس سو ده کاربن اټامیک ماس سو ده 12 ده ٹھیک سو کاربن ماس سره اټم سو ده نه دي 12 دي نو 12 بل 12 سره ملټیپلای کوم ماس اټامیک ماس بل اټم نمبر سره ملټیپلای کوم نو اټم نمبر هم 12 ده کاربن هم 12 ده نو 12 بل 12 سره 144 به ما سره راسي نه انسر اډروجن مطلب سو دانی دي 12 دانی دي ماس سو ده 1 ده نو 12 براس ماس AMU دغه سي اکسیجن ده ویني اکسیجن ده سو ده نمبر اټامیک ماس سو ده 11 نمبر سو دي 11 دانی اکسیجن اټمز اټامیک ماس سو ده 16 ده نو د ست ملټیپلای کې ته به آنسر راسي نه دا ټول سره پلس کې نه اوس دغه ٹھیک سو ته به آنسر راسي 158 AMU دغه رنګ به ځان اوس اکبه و درزل غلط سوالم نه دا سوال مطلب سوال کې ته چیپ کړی ته د مول د مول به جوړی نه نو ته د سوال کې د سوال کې مولر ماس ढूंढने की ضرورت नहीं है ना ٹھیک سو خالی اویګیدرو نمبر ویل کې اویګیدرو نمبر تاسو معلوم ده هغه کانستانټ ده کوم شای کانستانټ هغه خاص ده کوي ټیک سو نو اویګیدرو نمبر 6.0 دا شای ما کو دا پروسس ما کو ټیک دا ضرورت نشته 6.022 ملټیپلای 10 ریز ټو پاور 23 ٹھیک سو نو اس فارمولا مولز فارمولا استعمال کیمیکل پارٹیکلز نمبرز ول مول از equal to given number of particles in given number of particles मतलब जे सिंपल पार लगाने का अब वगैरह नंबर 6000 की n है 6000 की नो गिवन पार्टिकल्स असर सूदी दगा दी 3.76 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 24 नो मुझे कम्प्लेक्स खतरा मानम लेकिन अगर दोनों इजी क्वेश्चन है ना और एन एस हो द 6.022 मतलब इंसान से सवाल हल्की मतलब अगर मतलब सोच भी लुखाते एकदम ना स्टे हल्के भी आसान है ना दरता नो दस्ता सरकाट की तब बच्चे रहे
ठिक छ 6.25 मोल त नो मोल की आंसर रासी नो 6 मैंने मोल्स 625 मोल्स ऑफ सुक्रोज तब दाना बॉक्स पे लगा कि नहीं तो दो में फार्मूला में था सोल्व सोला सकिबे बल क्वेश्चन दादा मतलब दा पेज नंबर बंद लिखल है दा पेज नंबर 14 बंद भी एग्जाम पेज नंबर 14 बंद लिखल है दा क्वेश्चन लिखल है व्हाट इज द वॉल्यूम इन मतलब दक्ष की बेमाल में द यूनिट की बेमाल में व्हाट इज द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ 4.75 मोल्स ऑफ इथेन गैस मतलब दत्त मतलब इथेन गैस रा कड़े द कंपाउंड ठीक सो और दच्छे द मोल्स रा कड़े द माता 4.75 मोल्स ऑफ इथेन गैस माता रा कड़े द नो दे चिश्ते वॉल्यूम में सुनी द मतलब दे माता है वॉल्यूम में मालूम का डेसीमीटर क्यूब की दे मतलब इथेन गैस 4.75 मोल्स की सोन वॉल्यूम ने मतलब माते इथेन गैस रा कड़े द इथेन गैस माते मोल्स हम राशुल दा 4.75 मोल्स ऑफ इथेन गैस दा बजस जक की दम पियो दा सुनी जाइनिस ना मोल सुन वॉल्यूम बनिस नो माजे चेप्स्टल गिवन वॉल्यूम में माजे पुस्तल द वॉल्यूम में माजे पुस्तल दिस वॉल्यूम में मालूम को उसरा ठीक सो नो मा सर कम शान sta मत मत रैकेट कम शान दी गिवन शान छे दी ठीक सो मोले मात राकड़े दा ठीक सो माते छे राकड़े दा मोल जमा राकड़े दे मोल छे दा 4.75 ठीक दा मोल जे और माता इथेन गैस दा ना इथेन गैस जरूरत न इसते मतलब आगा का है ना विने इथेन गैस वैसे दारंगा है ना लेकिन दलते फार्मूला की जरूरत न इसते इथेन गैस दारंगा दा CH3 दख्त इन दारंगा या CH3 बल CH3 माबी की बॉन्ड जोड़ का ना दास दारंगा नो माते मोल्स राकड़े देवा नो मा सर बद्रेशान है ना द्रेशान के बदोशन में खाजा पैदा को मोल से मात्रा करे दा बल मत चेहरा करे दा बल योशे मा सरता सर मतलब कांस्टेंटम्स जिंक दा ठीक सो कांस्टेंट दा मोलर वॉल्यूम विने वॉल्यूम जिक्र दा मोलर वॉल्यूम तो सर योशे इसका कांस्टेंट मतलब 1 मोल से दार शी आगा कम योशे यो जैनिस आगा तो से सुनी जाय दा आगा सु 22.414 ना 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर मोल विने एक मोल में कितना आता है 22.414 अगर मुझे किसी भी गैस का 1 मोल दे दिया जाए तो वो 1 मोल कितना जगह घेरेगा कितना वॉल्यूम घेरेगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब दा यूनिट वॉल्यूम यूनिट था ठीक सो नो दा दोषाने मात्र आकडे दी और मासरे म्हणजे पुस्तने छे दे विने रिक्वायर्ड छे म्हणजे वस्तले छे दा वॉल्यूम में पुस्तले दे ना वॉल्यूम कम वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम समझता फार्मूला की याद को आगा फार्मूला विने दा म्हणजे पुस्तले दा क्वेश्चन मारते तो बच्चे डायरेक्ट फार्मूला यूज किए फार्मूला बच्चे यूज के फार्मूला स्टा यूज कर फार्मूला छे वाला मोलर वॉल्यूम बेचे गिवन वॉल्यूम बल चाहिए या सॉरी दारंगा ना दाना मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय दाना से ने मोलर वॉल्यूम इधर भी सपा लिखा मा मोलर वॉल्यूम दैट इज फार्मूला मोल्स ऑफ गैस मोल्स भी तत लिख लिए मोल्स ऑफ गैस और मोलर वॉल्यूम या वदर भी गलत सलामा मोलर वॉल्यूम दलते मिलको दा मतलब दलते ने वॉल्यूम ऑफ गैस दा गदवी ने वॉल्यूम ऑफ गैस दा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस है ना जला दा गजी भी जोर भी आली का ना सेटिस्फाई ना मान लेक्चर जर जुड़ को टाइम कम दा प्रेजर खत्म है का दा सवाल हुआ है और दोबारा मूलतः दरकड़ी द मोलर वॉल्यूम था सर ऑलरेडी मालूम द टच तो गिवन वॉल्यूम है वर्स नो गिवन वॉल्यूम तसंग मालूम है
فارمولا اوله درېیمه فارمولا ته یوز کړه بیرته شاته ولاړ شه درېیمه فارمولا ستا ته درکړې ده هغه یوز کړه وینې مولر والیوم څه شي برابر مولر والیوم برابر ہو مطلب والیوم آف گیس به تا درکړی متا د بچا درکړی مولز آف گیس اوس دغه بالا ته وګورته ته کم دوشن درکړي مولز ته تر معلوم دي وینې دغه وینې مولز آف گیس ته معلوم ده وینې مولر والیوم ته درکړی دغه ته معلوم ده نو ته فارمولا شفت کړې وینې والیوم آف گیس دغه وینې دغه شی به ته معلومه اوس ٹھیک نو دا بدل یې پرېږدې دا نور شی مو دلته راوړي وینې نو څه دلته وینې مولر والیوم دا ملټیپلای سي دلته moles of gas دا بچې څه والیوم آف ګیس ٹھیک شو دا زه فارمولا بیرته داسې بوځم نه سیده بیا کمه نو والیوم آف ګیس نه د معلومات سره دا چې شي کولو دغه دوی کولو مولر والیوم ملټیپلای دا کاپي کې کتاب کې لیکلي زه بس خالص هم سر په اخلاص کې فکس دغه نو مولر والیوم ملټیپلای کله مولز اف ګیس سره تاسو سره بچی رسو والیوم اف ګیس په تاسو سره راسي وینه دا بل پیج کې زه ملټیپلای کوم نو تاسو سره مولر والیوم څو ده 22.414 دا وتا یاد اوس دی डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल्स पर मोल वि نه او دا چې د ملټیپلای کې ویل دا یونټ ته دا یونټ ته خالی وینه دا بل شي نه دا یونټ ته 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर मोल ٹھیک سو نو ملټیپلای ویل چې سره کې مولز اف ګیس څو درکې ډول کوېسچن کې 4.75 دا ست ملټیپلای کې دا دوه شان ٹھیک سو ته مو والیوم اف ګیس راسي دا جوغشت سي هغه تاسو څو راسي 10647 यूनिट विच चाहिए वॉल्यूम ऑफ गैस यूनिट चाहिए डेसीमीटर क्यूब हमेशा से वॉल्यूम राजा का क्यूब की राजी भी नहीं राजी द डेसी डी मतलब डेसी एम मतलब मीटर डेसीमीटर क्यूब हमेशा केमिस्ट्री की डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल हुआ ठीक सो द 106.47 दा आंसर रहा ठीक सो द द्री फार्मूले मा तब रख ले मा जगह दर ले बस क्वेश्चन दर को मैं क्वेश्चन बता सोल्व कर ठीक सो असाइनमेंट की